الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأشهدوا ذوي عدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. د عزتمندو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د شوال په باره کې کوم میاشت د اختر راوختله د دې یو فضیلت درته بیانوم او دې باره کې ورته یو 5 خبرې کوم. زموږ د وظایفو سلسله شروع ده د وخت سره، او دا اوس د وخت سره مطابق تاسو سره دا ویډیو راکوم. لومبی د شوال لیدل چې دی دا تاسو ته دا وړاندې کوم. په 9 رمضان باندې د میاشت د لیدو کوشش کول واجب علی الکفایه دی. په 9 د روژې باندې د شوال د میاشتې روژې د شوال د میاشتې کتل دا واجب علی الکفایه دی. کوم سړی چې یوازې د شوال میاشت ولیده، یعنی په خپله ولیده، نو هغه د په عبادت کې احتیاط کولو سره روژه ماتی نه کوي، یعنی روژه دې نه ماتي. لکه چې په حدیث کې ذکر دی چې ستاسو افطار هغه ورځ دی په کومه ورځ چې ستاسو افطار کوي، یعنی د اختر په ورځ. نو که هغه افطار وکړو، دغه کس که افطار وکړو، د شک په وجه به د روژې قضا کوي، او په خپل یقین باندې د عمل کولو د وجه نه به په هغه باندې هیڅ کفاره نه وي. دویمه خبره، د میاشت د لیدو نه بعد د شهادت ته چې څوک میاشت وویني او بیا شهادت پیش کوي شي ما میاشت لیدلې ده، نو د هغې په باره کې دا دویمه خبره ده. د شهادت معنی تاسو سره اول پیش دغه کومه شاملوم چې د شهادت څه معنی ده. د شهادت لاوي معنی ده، د شهادت لاوي او اصطلاحي څه معنی ده دا تاسو سره شاملوم. د شهادت لاوي معنی ده یقیني خبر او حاضرېدو، یعنی دا دوه معنی دي، حاضرېدل او یقیني خبر. او د شرع په اصطلاح کې په لیدلي سترګو حال بیانولو ته شهادت وایي، یعنی په اصطلاح کې دا معنی ده د یوې واقعې د لیدلو او اورېدلو یا پوهې نه بغیر ګواهي ورکول جایز نه دي. چې اورېدلي دې نه وي او لیدلي دې نه وي، د هغې ګواهي ورکول جایز نه دي. همدغه شان هیره شوې واقعه بیانول هم جایز نه دي. دریم نمبر کې د شهادت حجت کېدل. شهادت حق ظاهرونکی یو دلیل دی. چا یو کس یو کار ولیدو په خپلو سترګو او شهادت یې وکړو، دا یو دلیل دی حق. الله تعالی په دې آیات کریمه کې دا مشروع کړی ده. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، ستاسو په وړاندې ما وویل، او ګواهان کړی 2 کسان د سړو نه. په بل ځای کې ارشاد دی: واشهدوا ذوی عدل منکم، او ګواهان کړی 2 د عدل خاوندان په خپل منځ کې. او د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: البینة علی المدعی، په مدعی باندې ګواه پیش کول لازم دي
که یو کس دعوه وکړي چې ما دا کار لیدلی دی یا د میاشتې په باره کې وایي چې دا میاشت ما لیدلې ده، دا به ځان سره ګواه پیش کوي. ګواه به ځان سره پیش کوي. ګواه پیش کول پې لازم دي. 4 نمبر کې شهادت او ګواهۍ د صحیح کېدلو شرطونه. د دې شرطونه څه دي چې څوک شهادت ورکوي، ګواهي ورکوي، د هغوی دپاره د هغوی د صحیح کولو، صحیح کېدلو، د شهادت او د ګواهۍ صحیح کېدلو څه شرطونه دي؟ نو د هغې دپاره 4 شرطونه دي. لومبی شرط دا دی چې ګواه دا به عادل وي، عدل کوونکی به وي. او 2 نمبر په الفاظو سره ګواهي ورکول، په خپلو خولې په الفاظو سره به ګواهي ورکوي. 3 دا چې څوک ګواهي ورکوي چې ما دا پلانکې کار لیدلی و، نو هغه به آزاد وي، غلام به نه وي. او 4 نمبر مسلمان به د غیر مسلم ګواهي قبوله نه ده، نو مسلمان به دا پکې 4 شرط دی. او 5 نمبر کې فرض ګواهي او شهادت کم یو دی. د ګواهۍ ورکولو مختلف درجات دي. کله ګواهي ورکول فرض وي، کله مکروه وي، کله حرام وي. فرض ګواهي څه ده؟ د واقعې په باره کې چاته پته وي، علم وي، او مدعي دغه کس راوغوښتو، یعنی دا مدعي چې وي دا دغه ګواهۍ والا راوغواړي، دغه شهادت والا راوغواړي چې هغه څه کار په سترګو لیدلی وي، ورته وایي چې ته ګواهي ورکړه چې ما دا کار لیدلی دی، یا ما دغه میاشت لیدلې ده، یا هر څه چې وي. نو دا په ده باندې فرض دی چې دا بیا ګواهي ورکړي، چې په سترګو یې لیدلي، په ده باندې بیا فرض دی چې ګواهي ورکړي. ځکه چې الله تعالی ارشاد دی: ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. تاسو ګواهي مه پټوئ، او څوک چې ګواهي پټه کړي نو هغه به د زړه ګناهګار وي. بل ځای کې ارشاد دی: ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا. انکار دې نه کوي ګواه کله چې د ګواهۍ دپاره راوبللی شي. او 5 نمبر کې دروغ ګواهي ورکول، چې څوک دروغ ګواهي ورکوي چې ما میاشت لیدلې ده، لیدلې نه وي، د ځان نه خبره کوي، یا بل څه کار لیدلی نه، د ځان نه دروغ وایي، د هغه څه حکم دی؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې دروغ ګواهي ورکولو والا دی د هغه په علاقه کې او په بازار کې مشهور کړی شي. په څه شي باندې؟ چې دا کس د دروغ ګواهي ورکوي، تاسو خلق د ده نه ځان ساتئ، او نور هم د ده نه بچ کړئ. د حضرت قاضي شریح رحمت الله علیه هم دغه طریقه وه چې دروغ ګواهي ورکولو والا به یې بازار ته بوتلو، خلق به یې راجمع کړی، او د هغه په باره کې به یې ورته وویل چې دا کس د دروغ ګواهي ورکوي. د دروغ ګواهي ورکولو والا که سړی وي او که ښځه، د هغوی همدغه سزا ده. البته هغه کس وهلی نشي، مقصود تنبیه دی، او دا مقصد ذکر کړی شوی دی، عمل سره حاصلیږي، بلکې په بعضې وختونو کې هغه د وهلو نه هم زیات مؤثر کیږي. دلته سوال دا دی: که دروغ ګواهي ورکولو والا توبه وباسي، نو هغه ګواهي به په څه معامله قبوله وي؟ په بله معامله کې لکه د هغه ګواهي به قبوله وي؟ یا دې 2 جوابونه دي. اولنی جواب دا دی چې هغه دروغ ګواهي د فاسق کېدو په وجه ورکړې وه، او بیا یې د فسق نه توبه وکړله، او د هغه ګواهي به قبلولی شي بیا.
ځکه چې توبې کولو په وجه ترې فسق ختم شو، فاسق کېدل یې ختم شول. دویم جواب دا دی که مستور الحال یعنی فاسق کېدو یا نه کېدو څه پته نه لګي، نو په فیصلو کې به د هغه ګواهي هېڅ کله قبوله نه وي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه په نزد د توبې کولو نه پس د هغه ګواهي قبلیږي، او فتوا هم د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په دې قول باندې ده. په 9 نمبر کې د شوال د میاشتې د فضیلت ستاسو په وړاندې بیانومه. کومه میاشت چې اوس شروع ده د اختر دا میاشت، د دې فضیلت بیانوم درته. نو د شوال د میاشتې فضیلت دا دی چې په دې کې دا روجې نیول دي، د دغې د وجې د اصل فضیلت حاصل دی. او د شوال د میاشتې 6 روجې دا نفلي روجې دي. د رمضان مبارک نه پس د شوال د 6 روجې نیول دا نفلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. ما تاسو ته وړاندې دا حدیث پیش کړو، چا چې د رمضان روجې ونیولې. من صام رمضان، چا چې د رمضان روجې ونیولې، واتبعه 6 من شوال، او د شوال 6 روجې ونیولې، کان کصیام الدهر، هغه د ټول عمر روجې ونیولې. په مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 822 باندې دا حدیث موجود دی. چا چې رمضان المبارک د روجو نه بعد د شوال د 6 روجې ونیولې، د دې مثال داسې دی چې د ټول عمر روجې ونیولې. نو څومره لوی فضیلت دی، صرف 6 روجو باندې ټول عمر د روجو نیولو ثواب ملاویږي. نو موږ او تاسو د دې فضیلت د اورېدو نه بعد د شوال دغه 6 روجې خامخا ونیسو، او دا ما چې څه وویلې څه تاسو واورېدل، په دې کې ما نه څه غلطي شوي. نو کوم کسان زما ویډیو اوري که علما وي، نو زه د هغوی نه زړه د کومې معافي غواړم، او د الله تعالی نه د معافۍ امیدوار یم. او سم چې وویلي الله تعالی دې په دې باندې اول ماته او بیا تاسو ته ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.